الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا كما یاد چې ما ستاسو مخ کی تلاوت کو دیکھ اللہ رب العزت د خپل معاملاتو د درستوالی او د پاکوالی حکم ورکړی دی او الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې یو ضابطه اصول او قاعده بیان کړی ده چې تاسو ناحق د چا مال مخورئ معاملات د دین یو اهمه شعبه ده او د دې درستوالم نهایت ضروری دی زمون په معاشره کې خپل میانس کې د خلکو اختلافات او جګړې دا ډېر زیات دي روزانه بزرګونو کې سونه عدالتونو تزي او پسونو کې سونه دسي چې داغه اندراج هغه په عدالتونو کې نه کیږي د کلی علاقې مشرانو د جرګې په سیستم باندې هغه مسلې او جګړې د خلکو ختمي او په عدالتونو کې بیا په کلونو باندې داغه مقدمات او هغه سلسله روانه چې پیسې هم د خلکو ضایع کیږي او وختونه هم د خلکو ضایع کیږي او دا جګړې او اختلافات نسل در نسل د یو نه بل ته منتقل کیږي مخکې خاندانونو ته دا اختلافات وروړي او سوال دلته دا دی چې دا دومره لوی جګړې ولې راځي دا دومره لوی په تعداد سره دا مقدمات عدالتونو ته ولې ځي روزانه دا جرګې ولې کیږي ولې داسې وشي چې د کلونو رشتہ داری په دشمنی بدلی شي دوستانی په دشمنی بدلی شي نو دې ټولو ډېر مختصر جواب دی هغه دا چې معاملات زمونږ درست نه دي هر کله چې زمونږ معاملات درست شو نو بیا جګړې او اختلافات به زمونږ ختم شي او بیا به عدالتونه او جرګې دا به فارغ ناست دي قرآن و حدیث د معاملات او د صفائی سو حکم ورکې داغه سره لګه غوډه کې نمونه ستاسو مخ کې एकदम الله رب العزت دې کما حقه منګله د بیان او بیا ټول لپاره باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی قرآن مجید سورہ بقره کې یو آیات د 281 نمبر چې دا د قرآن د ټولو نه غټ آیات دی او دا د معاملاتو په حق لا باندې نازل شوه دی
ګوره مونږ څومره اهم عبادت دی، لیکن چې کله د مونږ حکم راځي الله رب العزت فرمایي اقیموا الصلاة، او چې کله د زکات حکم راځي وآتوا الزکات. لیکن چې کله د معاملاتو خبر راغله نو تقریبا په باندې یو پاڼه الله رب العزت د معاملاتو حکم او طور او طریقه موږ ته بیان کړه. نو دینه دا خبره معلومیږي چې معاملات زمونږ په دین کې څومره اهم دي. علامه نووي رحمت الله علیه د حدیث یو کتاب لیکلی ریاض الصالحین، او پای کې لیکلی دي چې د حقوق الله د الله چې کوم حقوق دی یو سړی پای کې کوتاهی وشو داغه توبه وکاږي نو داغه د پاره 3 شرطونه دي. یو شرط دا دی چې دا ګناه فوراً د انسان پریدي، او دویم شرط دا دی چې په دې کړي شوی ګناه باندې د دخ پیمانتیای نادمی سړی ندامت باغې باندې محسوسه. او دریم نمبر دا چې راتلونکي زمانه کې د دغه ګناه د نه کولو پخه اراده لري. لیکن که چرته دا ګناه یا دا کوتاهی د بندگانو د حقوق متعلق نو هغه سه یو سلورم شرط هم دی، او هغه سلورم شرط دا دی چې د چا کوتاهی در نشوي دا د چا حق دی خوړلې دی سو پورې هغه سړی ته دغه حق معاف کړي نه او یا د حق ته اغل ور کړي نه نو هغه وخت پورې الله ته معاف کوي نه. نو دین هم دا خبره ثابتېږي چې د حقوق الله په مقابله کې د بندګانو د حقوقو اهمیت د الله رب العزت په نظر کې څومره سیوا دي. اندازه دې خبره نه ولګوي که په یو سړی باندې حقوق الله او حقوق العباد دواړه جمع شي نو اولنې کوشش بدا کې چې دواړه ادا کی، او که چرته دواړه ادا کیږي نه نو بیا به حقوق العباد هغه مخکې کوي او داغه د ادا کولو کوشش به اول کوي. دینم دا اندازه لګي چې حقوق العباد په شریعت کې څومره داغه تاکید راغلی او څومره داغه اهمیت او اهتمام راغلی. او وجه داغه دا چې زمونږ د فقه مشهور کتاب هدایه کې لیکلي دي چې کله د حقوق العباد او د حقوق الله په خپل منځ کې مقابله رااله په یو سړی باندې دواړه حقوق پراتی او یو ادا کولای شي نو پای کې به حقوق العباد له ترجیح ورکړي. وحق العباد مقدم لحاجته، چې حقوق العباد دا مقدم دي ځکه چې بندگان محتاج دي او الله رب العزت بے نیاز بادشاہ دے. بجلی سلو راغلی بجلی وګورم د دې وجنا د حقوق العباد په مقابله کې د حقوق الله په مقابله کې حقوق العباد ته ترجیح ورکول کیږي. په دې مدارسو کې یو کتاب خود لیکي هغه ته هدايه ویل کیږي او دا هدايه په سلور جلدو کې ده، یعنی سلور کتاب تاسو ورته ویلې شي. او په دې کې یو جلد یو کتاب چې کوم دی د عبادت متعلق دی او باقی 3 جلد هغه د معاملات مطابق دي. نو دا خبره تاسو د سیم کولای شي چې گویا 25% حصہ چې کوم دا عبادت دی او 75% حصہ چې کوم دا هغه معاملات راغلي. نو معاملات زمون په شریعت کې دا ډېر زیات تاکید راغلی دی. د امام حنیفه رحمت الله علیه یو شاګرد امام محمد رحمت الله علیه دا وینوم دی او دا وی په برکت باندې دا فقهي مسائل مونږ ته را رسیدلی دي او دا وی متعلق راځي چې دومره کتابونه لیکلو چې وخانو بوړې نشو دوخانو بوجونه به داغې نه سازېدل او بعضو کتابونو کې لیکلي چې نخس و کتابونه تقریبا هغوی لیکلي. نو یو ورځ چې چا پوښتنه وکړه چې ستاسو په هره موضوع باندې کتاب شته، د تصوف و موضوع ستاسو کتاب نشته.
نو هغوی وتل چې د تصوف په موضوع زما ولې کتاب نشته دی فقه البیوع چې ما لیکلی دا د تصوف کتاب دی که نه حالانکه تصوف بیل سیز دی بیوع بیل سیز ده لیکن د امام محمد رحمت الله علیه د خبرې مقصد داو چې د تصوف معامله د دین او د شریعت نه جدا نه ده او سو پورې چې په معاملاتو باندې عمل شوی نه نو سړی په مکمل شریعت باندې عمل کولی نشي د دې وجې نه تصوف د شریعت حصه ده او معاملات مکمل شریعت دی نو ځکه چې په فقه باندې معاملات د عملو کو نو شریعت ته مکمل کو شریعت د 5 سيزونو نوم دی 5 سيزونه چې کله راجم شي نو هغه ته شریعت ویل کېږي یو دا عقاید دویم نمبر عبادات دریم نمبر معاملات څلورم نمبر معاشرت او اخلاق او چې کله دا 5 وانه په یو کس کې نو گویا د سړی کې شریعت شته او دا په شریعت عمل کوون کې دی او که په یو باندې دا عمل نه نو دا سړی په شریعت عمل کوون کې نه دی نو صرف دا حکم نه لري یو سړی د خپل عبادت درست ساتي او معاملات دي خرابي نه بلکې د عبادت او سره سره خپل معاملات بم درست ساتي پیغمبر علیہ السلام د معاملات متعلق څه فرمایي حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیہ السلام ناس ته یو جنازه رااله پیغمبر علیہ السلام پوښتنه وکړه هغه خلکو ته تاسو د دې سړي جنازه وکړي نو پیغمبر علیہ السلام پوښتنه وکړه چې دې سړي باندې قرض شته هغوی ویل چې نه مالی پرېښی ویل او مالی پرېښی ویل مال یې نه دی پرېښی پیغمبر علیہ السلام ور مخکې شو دغه جنازه یې وکړه دغه وخت کې بله جنازه راغله پیغمبر علیہ السلام بیا پوښتنه وکړه هغوی د جنازې ویلې پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمیل قرض یې پرېښی دی یعنې د چا قرض پې شته نو هغه ورسا وویل چې او قرض پې شته ویل مال یې پرېښی هغوی ویل او مال یې پرېښی پیغمبر علیہ السلام بیا هم جنازې ته مخکې شو جنازه یې وکړه درېیمه جنازه راغله پیغمبر علیہ السلام بیا د جنازې وویلې شو پیغمبر علیہ السلام بیا پوښتنه وکړه ویل دې سړي باندې قرض شته ویل او قرض پې شته ویل مال یې پرېښی دی ویل مال یې نه دی پرېښی پیغمبر علیہ السلام وفرمایل تاسو را مخکې شئ جنازه پې وکړئ زه پې جنازه نه کوم پردې حق په دې سړي باندې پروت دی قرض د دې سړي په ذمه باندې دی لہذا زه د جنازه نه کوم حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ راوړاندې شو او ویل اې الله رسوله په د چې کومه قرضه د غټوله په ما باندې شو نو د هغې نه پس پیغمبر علیہ السلام دغه صحابي جنازه وکړه د دې نه د معاملاتو د اهمیت اندازه تاسو معلومه کوي چې پیغمبر علیہ السلام جنازه هغه وخت نه کوله څو پورې چې هغه سړي د قرض ذمواري چا وانه اخیستله او بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کسان خپل منځ کې شرکت وکړي او یو معامله وکړي نو الله رب العزت فرمایي چې زه د دې دواړو په مابین کې شریک یم زه ور سره پکې یم څو پورې چې دوی د یو بل سره خیانت نه کړي کله چې یو بل له دوکه ورکړي نو د هغې نه پس زه د دوی د مابین نه وځم نو د معاملاتو اهمیت د دې نه ولګوي چې الله رب العزت په دې معاملاتو کې شریکي لیکن چې کله د یو بل سره خیانت شروع کی نو الله رب العزت د هغې نه وځي پیغمبر علیہ السلام یو ځای باندې تېرېده یو صحابي یا یو سړي غنم خرڅول غله یې خرڅوله پیغمبر علیہ السلام د دې غلې د ټوپکي ته لاس وردنده کو نو چې راوی کاږل هغه غله لمده وه پیغمبر علیہ السلام ته پوښتنه وکړه ویل دا ولې لمده ده
او اې الله رسول باران شو دا غي د وجنه لامد دي نو پیغمبر علیہ السلام ته دا لامد په دې بر سر باندې دی ورې نه ور چول چې خلکو ته پته لګېدلې وي چې دا لامد دی او دې کې نیل دی بر سر اوچ دی او لاندې لامد دي او خلک به د وچو په سوچ باندې اخلي نو دا هو دوکه د پیغمبر علیہ السلام فرمایل من غش فلیس منا دا چې دوکه ورکړه هغه زمونږ نه دی نن سبا د خلکو نظریات دا شوي دي چې دې ته دوکه د سره ویلې کېږي نه خراب راوړي لږ غونډه کې خبره کې ورواچي او ملاوټ دا هو د تجارت اصول له بزنس د ګټه په دې باندې وای کېږي او خيار سره هغه دی چې د لګونه ډېرې جوړول شي هغه په هر طریقه باندې دي تدوین ګوري نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی د چانه قرض واغیستو او بیا د قرض ادایګي ونکړه یا اراده دا و چې دا قرض بنه ورکو نو د الله په دربار کې با د غل په شکل باندې دا حاضری او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی د چا مال واخلي او د مال د اغستو په وخت کې دا خیال چې دا مال د دې سړی تباکوم او هلاکوم او ضایع کوم نو الله رب العزت دغه رنګ دا سړی تباکی هلاکی او ضایع کوي قرآن کې الله رب العزت د پیغمبر علیہ السلام جون مبارک زمون د پاره نمونه ګرځولې ده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تاسو د پاره د پیغمبر علیہ السلام په ژوند کې نمونه ده یعنی خپل ژوند د پیغمبر علیہ السلام د ژوند موافق تیر کړئ اوس د پیغمبر علیہ السلام د معاملات متعلق نمونه سوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو مدینه منوره ته راغله او اول جمعه جوړو د جمعه د پاره چې کوم ازمکه خوخه شو پیغمبر علیہ السلام پوښتنه وکړه دا د چا ده نو خلق ورته دو یتیمانان ماشومان دي چې د خپل طرف کفالت او ذمہواری کې د اغوی ده اغوی ته چې پته ولګی دا نو د ازمکه منګه فری د جمعه د پاره ورکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته غاړه کې نه خودا او چې تاسو د دې رقم قیمت زمانه اخلین نو د دې په ځای به بل ازمکه والم او التب جمعه ساس کم دلته بیا نه جوړو د دینه د معاملاتو د تاکید او د اهمیت اندازه ولګوي چې د وخت نبی ته فر پیش کشو کو پیغمبر علیہ السلام بیا هم دغه قیمت ورکړي ځکه چې دا ماشومان دي او یتیمانان دي او نن سبا خلکو د یتیمانانو په مالونو باندې په جیدادونو باندې په ځمکو په کورونو باندې خېټه ورچي چې د تپوس وای اسیم څوک نشته دي او پښتمال کې اغوی د غربت ژوند تیری نو آیا دې پښتنه بتانه نه کیږي او د پیغمبر علیہ السلام د معاملاتو د صفائی اندازه دې خبره ولګوي چې پیغمبر علیہ السلام به د خپل بیبیانو خرچه د پوره کال په یو ځل باندې ورکوله هغه بیل خبره ده چې بیبیانې دا غوی زړونه الله رب العزت د دنیا نه ماړه کړیو او هغه ته به کومه خرچه ملاو شو نو د خپل اندازې مطابق به پری خدا او باقی باغوی په غریبانو باندې تقسیموله نن سبا د خزو د خاون جګړه په سبا باندې خزو وې زه دومره غواړم خاون دومره ورکړي څومره جګړې زمنګ په معاشره کې چې راځي نو ټولې د معاملاتو د ندرستوالی د وجنه د معاملات زمنګ صفا نه دي لین دین اخیستل خرڅول ورکړه راکړه دا ټول زمنګ د دین په مقابله کې ببل لار باندې روانې دي چې داغه د وجنه اختلافات هغه ډیر زیات سیوا دي
عبد الله ابن صائب یو صحابي دی د جاهلیت په زمانه کې پیغمبر علی السلام سره پته یو تجارت کې ملګری وو او بیا چې کله مدینه منورې ته راغلی نو پیغمبر علی السلام ته پوښتنه کوي چې عبد الله ابن صائب ما پیژني او ته یو د الله رسول زړه ډېر ښه پیژنم ما سره په یو تجارت کې ملګری وي نه به در باندې خپل خبره منله او نه به چاله دوکه ورکول او نه به جګړه کوله نو په معاملاتو کې د پیغمبر علی السلام صفای دومره زیاته سیوا و عام طور باندې زمونږ د خلکو نظریه دا ده چې یو انسان تخمن پاغه صورت کې وایو چې پاغه کې نیکی او دینداری سیوای د یو سړی په تندی باندې د سجدي نخښه سازه شوی تور داغ په لګیدلی او داغه پنسي هغه اوچتي ګټي داغه ښکاری ګیره هغه پریخي مونږ او داس کې مونږ یاره دا سړی ډېر زیات خسړی دی دیندار سړی دی نو ګویا عبادت مونږ تر ګرځول یو پاغه باندې سړی تلو که په عبادتو کې خینو مونږ وای خده حالانکه معاملہ دا نه ده بلکې د سړی د تللو تله چې کومه دا عبادت نه دي بلکې هغه معاملات دي که ته په یو سړی باندې د خوالي حکم لګې نو ته دا هغه معاملات وګوره چې د دې سړی معاملات څنګه دي که معاملات د یو سړی درست دي نو دا سړی ښه دی او دا درست دی او که معاملات د یو سړی خراب نو دا سړی درست نه دی ځکه عبادات مخکې تاسو ته مو ویل هغه 25% دی او معاملات 75% دي نو چې 25% یو سړی ښي او 75% خرابي نو په هغه باندې ته د خوالي حکم لګولی شي عمر رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کولای کیږي چې د چا په منځو په روزه باندې دوکه مخوري چې تاسو د منځو د روزې د وجنه دا وایي چې دا سړی ښه سړی دی بلکې د دې سړی معاملاتو ته وګورئ که معاملات د دې سړی ښه دا سړی به ښه که معاملات یې ښه نه نو د منځو د روزې د وجې نه هغه ته ښه مه وایي احیاء العلوم کې امام غزالي رحمت الله علیه د عمر رضی الله تعالی عنہ د زمانې یو قصه لیکلې ده چې یو سړی په هغه باندې څه مقدمه راله او عدالت ته حاضر کړی شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه سړی ته وایي څوک داسې شته چې هغه ستا صفت بیان کړي ستا پاکي بیان کړي هغه وایي او یو سړی شته هغه سړی راوغوښت هغه په عدالت کې ودرېد او د هغه سړي قصیدې بیانول شروع کړ تعریفونه جوړ ته موږ وایو او د هغه لوی بیانول شروع کړه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه سړي ته وایي ته دا څنګه پیژنې گاوند کې هغه وایي نه گاوند کې نه یم به ته پوښتنه وکړه سفر دې ورسره کړی دی هغه وایي نه سفر مې ورسره نه دی کړی څه معاملات دې ورسره راغلي دي اخیستل خرڅول دې ورسره شوي دي هغه وایي نه دا مې ورسره نه دي شوي لین دین دې ورسره شوی دی لین دین مې ورسره نه دی شوی نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي دا به چېرته تا د جومات په یو ګوټ کې لیدلی چې د قرآن تلاوت به یې کوو ته به ویل چې دا سړی ښه دی ویل او همداسې شی و چې د جومات په ګوټ کې مې لیدلی تلاوت یې کوو نو ما چې دا سړی ډېر ښه سړی دی عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي په دې باندې سړی ښه کېږي نه د سړي د خوالي دپاره ضروري ده چې یا خو په ګاونډ کې ورسره چې ګاونډي ته د ګاونډي پته لګي د نظر د لاندې یا په یو سفر کې ورسره شه پته به درته ولګي یا څه معامله ورسره وکړه د هغې نه پس به درته پته ولګي او خلاصې په دې الفاظو کې ویلی شي چې په عباداتو د وجې نه په یو سړي باندې د خوالي حکم لګولی نه شي څو پورې چې د هغه د معاملاتو پته تاته لګېدلي نه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قصه به تاسو اورېدلي صحرا کې د ملګرو سره د اوړي موسم و غرمه وه روټۍ ته ناست یو شپونکی تېرېده دعوت یې د روټۍ ورکړه ورته زما روژه ده دومره سخته ګرمۍ کې روژه ته د آخرت تیاری خو به کول غواړي که نه بیا عمر رضی الله تعالی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د امتحان دپاره هغه ته وایي
چې چیلې په موږ باندې خرڅ کړي او ګډه را باندې خرڅ کړه هغه ورته مالک چیلې نو مالک د بتس بانو کې چیرې شرم خوړلې و سماته کړی دا نغشپون کې ورته فاین الله بیا الله سره بسکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر د شپون کې دا خبره دومره خو حراله چې بجړا شو په ټوله لار به ځان سویل فاین الله سره بسکه الله سره بسکه او بیا چې کله کلی تراله مالک په سلاړې هغه شپون کې امتی واغس آزاد کو هغه چيلې مور لواغست ولا ور کړی او ورته په دې یو جمله فاین الله چې بیا د الله سره وسکه په دې باندې ته آزاد شو او ځا الله رب العزت د جهنم د اور نم آباد خلاص وسونو چيلې یو سړی سره او علاقه کې شرم خمي او یو سړی نقد رقم ورکي چې دا والا مړه مالک ته وای چې هغه شوا سماته کړی دا ما تا سره کدا معاملې او چې څومره په خپل ایمان خرڅو او څومره به د چيلې قیمت تغاړه بدو او مالک له بداوی او بانی ګو تنبیه المقتضین کې د امام مالک رحمت الله علیه متعلق لیکلی شوی دی چې کله دا قاضیو نو حاکمان به لګل چې لاړ شي بازار نه خلک راولي دکانداران به راوستل او خپل مخ ته به کېنول او بیا به داغه نه د سوالاتو ته پوښتنه کول چې پلان کې سیس څنګه دی پلان کې سیس څنګه ورکه نو چې کوم وته پوښتنه غلط کړ ناګه د ول زمونږ د بازار نه وځي بازار کې د چلیدو قابل تاسو نه سي تاسو معاملات پیژنې نه د اسلام د معاملاتو مطابق حکم درته معلوم نه دی او بازار تراغله سي تجارت کوي بل ورځ له سود شروع کې او سود به خریزان به تباہ او برباد کې معاشره به تباہ کې او زمون امدا عادت ده چې من کاروبار شروع کو مضبوط کو انتها ته ورسو او روس سره تخلق وجه دا کاروبار دی غلط دی بیا مولا لرا شو یاره جی اوس کاروبار دی په حرامو کې ورننه وزو بیا را ته پته ولګي هیڅ سوچته چې هغه کاروبار شروع کړي د شورو نه راغلي د دین متعلق حکم معلومات یې غیستې چې دا کاروبار شروع کوم چې دا څنګه دی دا څومره چې کاروبارونه دي په دې کې په 100% کې 80% کاروبارونه چې کوم دي نو دا اکثر حرام راځي او دا آنلاین بزنس یا دا اوس چې کومه دا کرنسی آنلاین راغلی دا کرپټو بیٹ کوین وغیرہ دا چې څومره دي د شریعت حکم وګورئ اکثر د دینه حرام دي لیکن زمونږ د خلکو په دې باندې خېټې ولا چوري دي بس دي مفت د نت پیسې ملاويږي اخلي چې یو سیز یو معاملہ یو کار روزگار شروع کې لاول د شریعت حکم داغه معلوم کا صحابه کرام به ګرځل بازارونو کې تپوسونه به کول عمر رضی الله تعالی عنہ وویل چې یو سړی ته د تجارت اصول معلوم نه زمنګ بازار کې د کینی نه علي بن معبد داغه متعلق راځي د کریا په کور کې دیرو او لیکل یو کړل او لیکل هغه زمانه کې لنده سیاهي و هغه به د دیوال نه خاور را لړ کړ به وروا چول چې دیوال ته ملاس کو باول چې دا خو پردې کور دی د خاورې متعلق اوسما خبره نه کړ چې ستاسو کور خاور هم زه استعمالوم بیا راته د زړه आवाज کو چې مړ لګه غونته کې خاور د معمولی غونته کې شیز دې پس کیږي ول استعمال مې کده شپې مې خوب ولیدو په خوب کې چې आवाज کو چې علي ابن معبد پته بدرته ولګي چې دا ته لګه غونته کې خاور ده د دې بسوک ته پوس کې ول قیامت ورځ برته دې پته ولګي په یو پاڼه باندې بس څومره خاور راځي اندازه لګوي نو چې د خاورې پختنه در نکیږي نو چې پردې پوله غونډو خوري او پردې پټې غونډو خوري او پردې غاړه غونډو خوري او پردې کور غونډو خوري نو دا هغه سره بس کی حدیث مبارک کې راځي د ومه زمکه پورې به غاړې ته اچولې کیږي او ومه زمکه پورې چې واچولې شي نو د دې سړی دا سر بوچتي دی نشي دومره وزن بداوي دکتور یوسف القرضاوی سے دی هفته کې وفات شو 1926 کې پیدا شو پلارې
وفات شو یتیمو 9 کالو په عمر کې حفظ کو د کور والے کارپینټر سره کېنو علمي شوق سیوا والله رب العزت د دین د کار واغستو چې په حربو کې یوم دغه د مقابله اوسه پورې راغلی نه دی ډېر جیلونه هم د دین لپاره خوړلي دي د هغې یو کتاب دی الاسلام بین الجمود والتطرف په هغې کې لیکلي دي چې زه یو ځای کې د چا میلمه وم یخ موسم یخني ډېره زیاته سیوا وه واچلېده ځمکه یخه وه د روټۍ ټیم راغلی نو ما ورته چې یاره دا روټۍ به په دې کورسۍ باندې وخورو دا ځمکه ډېره یخه ده هغه چې نه هر څومره هم که موسم یخي لیکن په کورسۍ روټۍ نه خورو هغه کوربه وایي چې په ځمکه به روټۍ وخورو په ځمکه روټۍ خوړل سنت دي وروسته ما ته پته ولګېده چې دې سړي باندې د خلکو قرضې دي او ډېرې زمانې وشو دا سړی دا قرضې نه ورکوي نو ما چې د ځان سره سوچ کو چې نه د میلمه خیال وساتو نه د موسم خیال وساتو په کورسۍ باندې روټۍ ته پرې نه ښودو چې په ځمکه روټۍ سنت ده او بل طرف ته قرض ورکول واجب دي نو د سنتو دومره خیال ساتي او د واجبو خیال نه ساتي موږ خپل منځ کې لږ سوچ وکړو که نه کور جوړو ګاډی اخلو حج عمرې لزو زکات ورکو صدقې ورکو لیکن قرض کې در باندې د چای د یو مزدور دیاړۍ یا د یو دکاندار قرض په قسمونو هم نه ورکو داسې خلک شته روزانه د هغوی د لکونو روپو آمدني کېږي لیکن 2000 روپۍ چې د چا پې پوري نو کلونه وشونې ورکوي اوس یو شیز داسي لکه موږ وایو لکه وی خوړې نو خوړل دې ته ویلی کېږي چې دې دنیا او په هغه دنیا دواړو کې درنه تپوس نه کېږي نو زه بیا هم صحیح ده لیکن چې په یو ځای کې درنه تپوس هم کېږي او بیا هم دې پې خېټه ورچولي نو کې به څه صرف دا خو نه ده چې تا ورکړې 2-3 کاله پس او په هغې حق ادا شو نه دا دومره زمانه چې دی اسې ایسارې کړې وي د دې هم درنه پوښتنه کېږي تانوي رحمت الله علیه یو موریدو ملاقات لري راغلی زوی ورسره تانوي رحمت الله علیه ته پوښتنه وکړه ویل دا ماشوم دله تا ټیک د څومره د عمر دی ویل دا د 14 کالو دی ښه ویل دله د څومره ټیکټ اخیستی ویل دله ما نیم ټیکټ اخیستی نیمې پیسې مې ورکړې وي تانوي رحمت الله علیه ورته وایي چې د هندوستان قانون ودا دی چې ماشوم د 12 کالو شي پوره ټیکټ به اخلي نو تا نیم درله څنګه اخیستی دی دا نیم قیمت تا څنګه وخوړو دا حرام دي سرکاري مال دی وخوړو او ته چې دا کوم خلافت مې درکړو دا خلافت جوګم نه ځکه چې اسلام معاملات د سره درست دي نه چې معاملات درست کې دا هغې نه پس به تا ته د هر څه ملاوېږي دلته موږ په سرکار باندې خېټه ور واچو ولې سرکار ظالم دی او ما پسې زیاتی بل را لیږي نو سرکار ظالم شو ته هم ظالم کېږي یو سړی قاتل شو ته هم قاتل کېږي یو سړی زناکار شو ته هم زناکار کېږي یو سړی ظلم کوي ته هم ظلم کوي یو سړی په حرامو کې مبتلا ته هم حرام کوي څومره ظلم په تا باندې کړی څومره زیاتی را لیږلي تاسو داسې یو آله شته دی چې تا ته ووایي چې آو دومره تا استعمال کړي بغداد کې یو بزرګ یو سوداګر هغه به ډېر زر په سفر باندې تو ښځې پې شکمنه شوه خپله خادمه ورپسې ولګوي ویل دا سړی ډېر زر سفر لځي چې څه معامله ده هغې چې وکتل نو ده بل واده کړی ښځې ته یې ورلي ویل ښځه باندې معامله ډېره درنه شوه سخته شوه لیکن هغې صبر وکړو سوچ یې چې زما حقوق یې کوتاهي نه کوي دا سړی چې کله وفات شو دې ته کومه حصه میلاو شوه نو کور والا ته هم پته نه وه هغه حصه دې په منځ نیمه کړه او خادم یې ورکړه ویل دا ویسه ما ته خو پته شته چې د هغه بله بند ده زما بله بند ده د هغه بله ښځه د هغې یې ورکړه اگر چې کور والا ته پته نشته خادم چې کله لاړه وه ښځې ته یې غار څه کېښودو دیو ته په خط کې لیکلي چې ما ته پته ده چې ته زما د خاوند ښځې اگر چې ما ته خاوند نه وویلې او تا ته به هم پته نه یو د هغه میراث ما ته میلاوېږي د هغې نیمه حصه ما تا له رالېږلې ده
هغه عیسی واپس کړو شاته ورپسې ولیکل چې د مرګ نه مخکې هغه مال طلاق را کړو او زه د هغه خزانیم لحاظه دا مال زما سره کیږي نه راغله مال چې د سړی کور ته راشي د مفت مال وروسته څوک تپوس کوونکی هم نه څوک واپس کوي هغه تاسو ته مو ویل چې زمونږ رایه سره موږ څه وایو موږ وایو چې مړه اخرو اوسته به الله ته وجاړو معامله به صفا شي نو په جړا باندې الله رب العزت ته د بندګانو حقوق دا نه معاف کیږي یو سړی هغه به د یو دکاندار نه قرضه اخیسته هغه دکاندار ډایري ساده کړی هغه به ورپسې لیکله یو ورځ دا سړی رالی هغه دکاندار ته وایي ته راکړه ډایري هغه دکاندار خوشحاله شو زما ټوله قرضه جوړې په یو ځل باندې راکوي چې هغه ډایري ورکړه نو هغه ورته ولیکل هغه نوم نه مخکې ورسره لفظ حاجي ولګو ویل چې ما حج کړی دی مخکې تا زما نوم بغیر د حاجي لیکلی اوس سره د حاجي مو لیکه او قرضه 1 روپۍ هم ورنه کړه نو حقیقت دا دی چې زمونږ عبادات خود درست دي لیکن معاملات زمونږ تباہ و برباد دي او کله یو سړی عبادات درست او معاملات تباہ و بربادي نو دا سړی بچ کېدی نشي لکه تاسو ته ما ویل هدايه چې په 4 جلدو کې دا یو جلد هغې عبادت دی او 3 جلد د هغې معاملات دي 25 حصہ عبادت دی او 75% معاملات دي چې 25 درست دي او 75 خراب دي هغه ته خو ویلی شو د عمر رضی الله عنه 2 قسمې مې درته وکړې چې د سړي د دیندارۍ حکم په مونځ او په روژه باندې نه بلکې د سړي د دیندارۍ حکم په معاملاتو باندې دی نو که اراده هم دی چې الله ته به مخکې کېږو قبر کې به عذاب حساب کتاب را سره کېږي او د پیغمبر اسلام شفاعت او جنت غواړو نو په کار دا چې خپل معاملات درست کړو که معاملات زموږ درست نه نو د سره جنت موږ ته ملاوېدلی نشي دعا وکړو چې الله رب العمل ټول توفیق را نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت سیرت زموږ ژوند کې راولي اخلاص تقوا للهیت هم نصیب کړي یا الله د عباداتو سره سره زموږ معاملات هم درست کړي یا الله د څومره بیماران د شفای کامله عاجله ورکړي مردگان اسلام د کامل مغفرت نصیب کړي د آخرت فکر درد زموږ په زړونو کې واچي آخره خاتمه ټولو په دې کلمه کې چې لا اله الا الله